السلام علیکم دوستانو. د نن لږ وخت مخکې سعودي وزارت صحت د سعودي عرب چې کوم ډیلی کرونا کیسز ریپورت جاری کړی دی او 3575 کیسونه رجسټرډ شوي دي. الله رب العالمین د رحم وکي او الله رب العالمین د اللهم ارفع عن الوباء، الله پاک دا وبا ختم کړي. دوستانو یو ځل بیا وارننګ جاری کړل سعودي وزارت صحت چې ماسک ولګوئ، ځکه د ماسک غرامه د دې ویډیو مقصد څه دی؟ د دې ویډیو مقصد دا دی چې تاسو د جرمانو نه بچ شئ او د خپل صحت خیال وساتئ. ګورئ، په اول ځل باندې 1000 ریال جرمانه، بیا 2000، او بیا که د دریم څلورم پنځم ځل ته د قانون خلاف ورزي کوي دا جرمانه 1 لک ریال ته هم رسیدای شي. دې خبر باندې ځان پوهه کوي، ځکه چې مخکې ځل کله کرفي لګېدلی نو ډېرو ملګرو ته 10000 ریال پورې غرامې هم ملاو شوي دي او د هغو بعضو پې کړي دي او بعضو لا د اوسه پورې هم نه دي. ټیک شو که نه دوستانو؟ لہذا که تاسو دا خلاف ورزي بار بار کوئ، الله دې نه کړي چې تاسو وکړئ. زه خو بار بار په خپل ویډیوز کې تاسو ته وایم چې ځان د جرمانو نه بچ کړئ او خپل خیال د خپل ځان خیال وساتئ. لہذا 1 لک ریال جرمانه هم ملاوېدی شي. الله دې نه کړي چې څوک په دویم دریم ځل باندې دا قانون خلاف ورزي وکړي، یعنې ماسک ونه لګوئ. زه په هر ویډیو کې تاسو ته دا وایم چې ماسک ولګوئ د ماسک نه بغیر، او بار بار او چې کله تاسو بار ته وځئ نو ماسک د دې ځای دپاره نه چې تاسو په خوله د خپلې شونډې پټې کوئ. ماسک د دې یعنې د دې پوزې پورې دې ځای پورې چې تاسو ماسک لګولی. بعضې ملګرو په جومات کې اکثر زه ملګرو ته وګورم په دې خوله ماسک یې په خوله باندې پروت وي. لہذا دوستانو کوشش وکړئ چې ماسک ستاسو پوزه ستاسو خوله دا خیر دی که غوږونه پکې نه وي، غوږونه پکې نه راځي خو هسې هغه پړی دې ځای پورې که نه، خو تاسو چې پوزه او دغه خوله ستاسو پټوي. لہذا که ستاسو ماسک په دې ځای باندې پروت هم تاسو له ګورئ غرامه درکولی شي. لہذا د خپل ځان ډېر زیات خیال وساتئ ورونو. د جرمانونو نه ځان بچ کړئ. تجمعات مطلب چې کوم ځای کې خلک ډېر هغه ځای ته بالکل مه ځئ. انشاءالله چې مونږ تاسو د قانون احترام وکړو، په کرونا SOPs باندې عمل وکړو، الله پاک به انشاءالله دا بیماری ختمه کړي او انشاءالله دا انساني زندگی چې څنګه ده د مخکې په شانتې به انشاءالله دقسې د خیر سبا دا به حال وي. الله رب العالمین زموږ او ستاسو د ټولو حامي و ناصر شي.